अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतुनको पखैर रागली ستړي مشي نن زه یو ځای ته روانه یم. دا د US ایرفورس والا میوزیم دی. زما ډېر ورځو نه پلان و چې زه دلته لاړه شم. دا د خالي امریکې نه بلکې پوره دنیا نه ډېر زوړ ایرفورس والا میوزیم دی. نو بس مونږ ځو په لارې باندې یو اوس और इंशाल्लाह मुंगा बाउस पूरा सी नन 29 अगस्त 2020 हफ्ते ورځ ده और मौसम ډیر زیات ښکلی دی. نور دی تاسو ګورئ और 70 ډیګري فahrenheit دی دلته. पाकिस्तान इंडिया کې خو सेंटीग्रेड باندې خو دلته فahrenheit باندې موسم خي. لک شان پس به مونږ ورسو میوزیم ته. دلته ورسېدو. دا وګوره دا خلک ډېر زیات خلک دلته راغلي دي اور اوس دا په انتظار کې بهر ولاړ دي. اوس دې نه پس چې هغه یې ووایي اشاره وکړي نو بیا به انشاءالله موږ دننه ځو. او دا چې کوم دا یو یونیفارم په شان خلک تاسو ته ښکاري دا اودي شرټونه چې اچولي دي دا دلته خلک کار کوي جاب کوي دلته. دا دلته په ځمکې باندې دوی په خپل فوجیانو نومونه یې دلته کې لیکلي دي. عظیم دوم کې چې کم همالین علاقې وي یعنی برما انډیا چاینا کې جهازونه اړاو کړي وو هغه پایلټس په یاد کې دا جوړ کړي دي. هغه ټایم پاکستان نه و جوړ شوی نو پاکستان انډیا کې شامل و. دا اوس موږ لاین کې ولاړ موږ اوس دننه ټولو انتظار کوو چې دروازې کلاو شي ټول خلک به بیا دننه شي. دا جیکټونه د ایر مین والا جیکټونه دي. دا جاپانیانو حمله کړې وه پر هاربر باندې هوایی نه. دا دسمبر 7 تاریخ باندې 1941 کې. جاپانیانو چې حمله کړې وه نو دا چې تاسو جهاز ګورئ دا سټیل نه جوړ شوی دی. په دې امریکایانو دې جهاز نه په جاپانیانو باندې جوابي حمله کړې وه. هغه دا جهاز و 86 نمبر والا. دا جهاز هغې په شان دی اور دا هم بس په سټیل نه جوړ شوی دی اور دا سولجر دی مطلب فوجي دی د دې جهاز والا مخکې زمانې کې چې کوم و. دا جهاز چې دی دا سټیل نه جوړ شوی دی اور دا ډګلس B-18A دی اور دا جنگ عظیم دوم کې دا شامل شوی. دا جهاز چې دی که نه دا ورلډ وار 2 کې جنگ عظیم دوم کې دا استعمال شوی و.
دا یو چې دی دا شارک په مشابهت باندې دا جاز دی اور دا جنگ عظیم دوم کې دا استعمال شوی و دا जहाज दे देता FA 330 रोटरी विंग काइट वही मतलब چې पतंग دا سمبلین سره تړل شوی دی کې یو سړی ناسي او اسمان باندې نظر د دې جهاز وزن 90 کیلو او رفتار 25 میل فی घंटा है دا یو سور کلر جاز دی دا PQ-14B دی اور دا جنگ عظیم دوم کې استعمال شوی دا چې کم جاز د تخوم دا A810 ویچټا دی اور دا 1940 اور 1941 بیچ کې دا ایئر کرافٹ والا یو کمپنی وا هغه ډیزاین کړی دا چې زیړ جازونه تاسو ته ښکاري دا د US آرمی والا دی امریکای آرمی والا دی دا یو غبارې والا بم دی دا جاپانیانو جوړ کړی اور دا د امریکای یو جاز دی هغې په جواب کې دا جوړ کړی دا په 5 مئی باندې 1945 کې شپږ خلک وو هغوی په ځنګل کې پکنیک ملاولو سیل دپاره تللي دا بم چې راوغورځېدو نو هغې ته پته نه وه چې دا څه دي هغې څه وکړو چې هغه یې راواخیستو ځان سره یې کور ته وړی و نو هغه پټاو شو هغې شپږ کسان مړه شو بیا د امریکای ګورنمنټ چې دی دا اعلان وکړو چې داسې څه څیزونه ملاو شي نو هغو ته لاس مه لګوئ اور دا د بلون والا انجن دی ایوارډ دی میډل دی چې کانګریشنل ایوارډ چې دی هغه سړو سره ښځو ته به ملاوېدی شي نو دې دپاره د دوه ښځو دي د دې تصویرونه دي دو ته ملاو شوی اور دا د ښځو یونیفارم اور دا هغه جنگ عظیم دوم کې دی کار کړی دا چې یو غټ کم یو جاز تاسو ته ښکاري دا د ټسکیجي والا دی ټسکیجي دا دوه کسانو دا بالکل د دوی چې کوم شکلونه وو هغو باندې دا سټیج جوړ شوي دی به سټوډنټ ته په لاسونو ذریعې باندې اشارو باندې دا ارڅه طریقې ښولې دواړو کسانو باندې فلم جوړ شوی دی د فلم نوم و ټسکیجي ایرمین په دې باندې کوم یو جاز دی دا B-24D لیبریټر دی اور دا جاز چې دی که نه جنگ عظیم دوم کې استعمال شوی دی اور د دې نوم په مذاق کې دا نوم یې ورباندې ایښی دی دا چې تور هغه سره لیکلی دی دا چې کوم تاسو ګورئ دا نایټ فایټر دی به شپې ټایم کې به دی به حمله کوله دا د هغوی سامان دی بوټان دي جیکټ دی چاقو دی اور چشمه ده دوربین دی دا ټول دی سامان دی هغه جاز دی چې هغه شپې به چې خلکو باندې بمباري کوله دا هغه جاز دی اور د دې دروازې باندې تاسو کړکۍ باندې بلکې تاسو غور سره وګورئ 3 نشانونه دي دا د هټلر نشانونه دي اور هغه آس چې جوړ دی آس لاندې لیکلي چې مونږه هټلر دپاره د بد خوب یو چې هغه خوب کې ورته به مونږ راځو داسې څه لیکلي دي دا چې کوم تاسو جهاز ګورئ دا MC 200 سیټه نوم باندې دی MC 200 سیټه نوم باندې دی اور دا 1930 کې دا جوړ شوی و اور دا جاز چې دی دا جنگ عظیم دوم کې استعمال شوی و دا هغه پایلټونه دي چې کوم جنگ عظیم دوم کې اور نورو جنگونو کې دی کار کړی و دی پایلټس دي اور د دې باره کې ټول انفارمیشن یې لیکلی دی دا فوټوان چې دي دا بالکل اصلي فوټوان دي هغه زمانې کې دا یو پایلټ اور دا د دا یو څو پایلټونو سامان دی اور دا چې چاقو دی که نه دا یو پایلټ بینی سمیت دې چاقو سره به د خپل خوراک والا ټینونه کلاول اور دا چې بیگ تاسو ته ښکاري دا چې کوم فایټر والا بیگ دی دا 1940
44 کې دا اټلی کې باي اکسیډنټ دا مړ شوی و. چې کوم یو جاز دی دا میمفیس بیلې امریکن آیکون په نوم باندې دی اور دا غټ جاز چې دی دا جنگ عظیم دوم کې استعمال شوی و اور د دې نوم دی B-17F. पार्क थे और खुदा कब्रونه نه دي دلته میموریل پارک مطلب قبرستان خدا قبرستان نه دی دا اسی یادګار د پاره جوړ کړی دی. اوس مونږه بهر راغلو ولې چې دنه سا فایر ایمرجنسي شوه نو فایر بریګیډز والا راغلي دي ټول خلک یې بهر کړل. اوس لږ ساعت پس به مونږه بیا دننه ځو او نور ویډیو به تاسو ته ښیو نور سیزونه جازونه به تاسو ته دا چې کوم جاز دی دا A10A Thunderbolt 2 دی اور دا تاسو ګورئ ډیر زیات غټ دی اور دا جاز به ځمکې ته نږدې کته پورې راغلو اور چې کوم فوجیان چې پیدل تلو د هغو سپورټ دپاره هغو حفاظت دپاره دا جاز و. دا مخامخ د دې وګوره چې کوم ځای نه بمباري کوي د دې مخ ته لګېدلی دی فایرنګ ټایپ والا اور دا جاز چې کوم غټ دی که نه دا لاکهیډ AC-130 سپیکټر ګن شپ دی. سپیکټر مطلب دا دی چې دا چوپه و مطلب پټ جاز دی خو دا ډېر غټ دی پته نه څنګه به पायलटूनर कीनी पायलट को पायलट एंड लोड मास्टर और दा 1,70,900 पाउंड वज़न दा उड़ेशी और 102 फौजियान दा दिकी रातलेशी आगा फौजियान चे कम बराना टोप वखी खपल पैराशूट पर ज़रिए बांधे और 54 मरीज़ान दिकी रातलेशी जंग के चिकम मरीज़ानी زخمیان شي نو هغه دا جاز اوچتوي مریضان. دې جاز کې دننه ډېر زیات ځای دی سپیس دی پکې نو تقریبا ډېر خلک پکې راتلی شي 102 خلک اور دا جاز چې دی دا 518 مائلز پر घंटा उड़ावेगी 28,000 फीट बरा دا उड़ावेदे شي. دا د جاز شاته والا حصہ ده اور جنگ په دوران کې فوجیان چې بره نه ټوپ وهي هغه د شاته حصے کې ناستي اور د کته نه چې دا دروازه کلاو شي نو بس بیا د هغې ټوپ وهي خپل پیراشوټ په ذریعه باندې. جاز دی د دې نوم دی مکډونلډ ډګلیس F-15A ایګل چې څنګه مونږ نوې کار والو
पंखे जी ताकत दे आगा 25,000 पाउंड 25,000 पाउंड दूना ताकत और आगा आगे ता जोर वर गई और ददी चिकम स्पीड दे आगा 1600 माइल पर घंटा ददी स्पीड दे मख के मुचिता सुदा जास ओ खोलो दागी 500 माइल पर घंटा वा और ददी 1600 दे मतलब ची 3 गुना ज़्यादा दे दा गट म्यूज़ियम दे और चिकम से तमुगा रागलियो और दी के दादा दुनिया टोल ना जोड़ यूएस एयरफोर्स म्यूज़ियम दे पूरा दुनिया के दार टोल ना जोड़ दे और ददी सलूर हैंगरी दी तासु गोरे दा सलूर जिदी कना देता हैंगरी वही दा सलूर हैंगरी दी मुंगा उस पूरे यो हैंगर उका तो 3 ला पाती दी और उस दरजे के 2:30 बजे टाइम दे एयरफोर्स देखिए द सेक्रेटरी ऑफ द एयरफोर्स दल्ता चिकम जाजून दी दामुंगा उस सेकंड हैंगर तर रागलियो दल्ता चिकम कोरिया सर जंग शवे आगाज अमुंगा राइट तरफ ता दे और वियतनाम सर चिकम जंगुन शवे आगाज अमुंगा लेफ्ट उल्टा साइड बांधे दे नौराज़ई ची उगुरु दा चिदे कोरिया जंग वाला दल्ता के जाजून दी दा कोरिया जंग 1950 ना 1953 पोरे दा जंग जारी हो दा यो जंगी जहाज दे दा कोरिया जंग के दा इस्तेमाल शवे हो ददी नुम दे बर्ड ऑफ प्रे और दा जहाज रिडार के नाराज़ी बिल्कुल भी नुदा लग पटशी रिडार के नाराज़ी दा जंगी जहाज दा अमरीकी दे दा ददी नुम F-80C दे और दा रुम्बे जहाज़ हो ददी एयरफोर्स के जिदा 500 मील पर घंटे सरा दा चले दो और दा शूटर स्टार हो ददी नुम दे शूटर स्टार और दा जहाज़ 1943 के डिज़ाइन शवे हो दा जहाज़ दे दा F-82G दे ट्विन मस्टैंड दे दा ट्विन वतज़क हुई कि दा जुड़ वदी दे के 0.5 कैलिबर मशीन 2000 पाउंड वाला बमूना पके दे के राजी दा 400 माइल पर घंटे सरा दा उड़ावी दा चिकम जहाज के दाम ढेर घटते और दा दे B-26C इन्वेडर नुम दे और मक्की ची अगर ट्विन्स तासु तमा ऊपर अगर 2000 पाउंड बम उड़ेशी बल्कि दा और दा चिदे का ना दा 6000 पाउंड बम चिदे दा उड़ेशी देखिए दोनों पावर दे और 0.5 कैलिबर मशीन गनू दी देखिए शपक मशीन गनू दी और दा जास्त 373 मील पर घंटे हिसाब सरा दा उड़ा विदेशी दा चिकम फोटो तासो गो रही दा आर्मी टैंक कमांडर सरा दई खबरें कही और दा जीप दा टैंक बा आगे के इस्तेमाल दो दा तस्वीर दा जंग वाला दे सीधा तरफ तो चिकम सड़े उलाड़ दे आगा कमांडर दे आर्मी टैंक कमांडर दे और दा से तासो चिकम जीप गो रही दा खो असी डमी दा मतलब नकली दा वो असल माता सड़े तस्वीर की खोलो
دا یو غټ بم دی. دا 121 بار اړاو شوی و د کوریا جنگ کې اور 12 لاک بمونه دینه غورځېدلی شوي دي. دا هغه بم دی ډایډډ بم ان کوریا چې کوم کوریا جنگ کې استعمال شوی دا بمونه دي. دا یو ډیر زیات غټ جهاز دی اور د دې کیسه داسې ده که دا جهاز کې اور ولګي یا څه وشي نو د دې فوجیان چې دي دا چې کشتي ده د کشتي کې کینی دا کشتي جاز کی دې کې کینی اور کته نه ټوپ وخی اور کدا جاز کې خرابي صحیح نو د کشتي په ذریعہ باندې سمندر کې ټوپ وخی اور سمندر اور کشتي کې د لاړشي منډه کی چې څنګه تاسو په فلمونو کې کتلی جیمز بوند کې چې څنګه وګوره دا تصویرونه دي داسې چې دا کشتي وګوره جاز نه کشتي غورځېږي اور بیا دا اوبو کې دی منډه کی. دا چې کوم تاسو فوټوان ګورئ دا کوریا جنگ کې استعمال شوی 1952 کې اور دا چې تاسو ګورئ دا کیمرا د هغه زمانه کې دا کیمرا به هغه جاز کې نوا اور دی بل کته نه جاسوسي کوله تصویرونه به کتل اور چې کم خلک پټه خبرې کوي یا په فون باندې کوي هغه خبرې به دی اوریدل اور هغې نه به پته لګېده دوی ته چې څوک دشمن دی او هغه څه خبره کوي. دسمبر 1950 کې یو اپریشن شوی و کی ډي کار هغې کې دا چې پایلټ دا چې تاسو وکتو د 1000 ساوث کورین یتیم بچي بچاو کړي ور خپل جاز کې کینولیو هغه پایلټ دا دی. اوس مونږ راغلو د ساوث ایست ایشیا جنگ کې زما چې څونه خیال دی دا ویتنام سره شوی اور تاسو ته دا ویتنام کې چې کم جازونه استعمال شوي و هغه جازونه به تاته ښوو. دا یو جاز دی جنگي دا ویتنام جنگ کې استعمال شوی و د دې نوم دی F-105G اور تھنڈر چیف د دې نوم دی اور د دې نیک نوم دی تھرڈ معنی دھماکہ. د دې میکسیمم چې سپیډ دی هغه 1386 مایل پر آورز باندې دا اړاوي دا 1500 مایل باندې دا میزایل غورځولی شي اور د دې چې اڑان دی هغه 50,000 فټ بلند. دا ټول بمونه دي دا لیزر ګایډ بمونه دي اور دا هغه بمونه دي چې دوی به نشانی فټ کړه اور بیا به دا بم به پرېښودو نو دا به سیده خپل نشانې باندې لګېدو. تاسو به کتلی فلمونو کې یا کارټونز کې چې هغه کس منډې وکړي او بم ورپسې اخوا دېخوا ځي نو دا اخکه بمونه دي اور دا ټولو نه لومبې بمونه دي لیزر بمونه ټولو نه لومبې دا جوړ شوي.
دا جیپ یې جوړ کړی و چې کوم چې جاز کې چې پایلټ ناست دي هغه او دا جیپ کې چې کوم کس ناست دی دوی دواړه خپله کې کمیونیکیشن کولی شي او خبرې کولی شي اور دا د جاز دننه حصه ده हेलीकॉप्टर दे और دا रेस्क्यू वाला दे خلق به دې نه به کته سړی کوز شو او خلق به بچاول دا ماشین ګن دی ډېر زیات هیوي اور دا چې دی که نه کته ځمکې نه به دی بره نشانونه اخیستل د جازونو چې کم جاز لږ به کته وړاوېدو نو دی به هغو نشانونه اخیستو او جاز دا چې هغه غټ جاز و تور والا د هغې لاندې دا بمونه لګېدلي دي اور دا بمونه به دی ځای په ځای به هلته غورځوي اور دا د جهاز والا کاکپټ دی چې کم ځای کې به پایلټ کېناستل دقه د تور جاز والا دا اوس چې کوم مونږ راغلو مونږه هینګر نمبر 3 کې او دې کې چې دي کولډ وار والا ټول سیزونه دي کولډ وار مطلب سرد جنګ مطلب جنګ شوی نه و خو بس دې ته اوس کولډ وار دا چې دی دا ډېر زیات لوی دی او دا بیټ دې نیک نوم دی فایر اینڈ آئس فایر اینڈ آئس مطلب دی چې اور اور واوره دا جاز چې دی دا 20,000 کیلو بم غورځولی شي کته او دا ډېر ډفرنٹ شیپ والا دی د دې ډیزاین بالکل جدا دی د دې جاز چې اصل شیپ بره نه چې ګوري هغه داسې ډیزاین دی دا هغه بمونه دي چې کوم د جاز نه به کته غورځول
دا لومبه جهاز و چې دا هوا کې به خپل دشمن والا بل جهاز به میزایل سره تباه کړو. دا دنیا د پیل لومبه جهاز و. دا هغه جهاز دی چې ایر ټو ایر به د میزایل غورځول. دا میزایلونه چې دي دا یو بر اعظم نه بل بر اعظم پورې نشانه علي هلته بیا غورځوي. دا دونه پاورفل دي. اور دا د دې میزایل کته والا حصه ده. دا میزایل چې د دې نوم دی ټایټن 2 دی اور د دې لمبائی چې دا 108 فٹ دی اور چوڑائی 10 فٹ دی اور دا 9000 مایل پورې دا خپل هدف چې دی کنه هغه الته دا تللی شي. اور دا نیوکلیر بم چې دی کنه هغه دا وړی شي. اور دا بم چې دی کنه دا نیوکلیر بم دی. دا تاسو وګورئ دا ډیر زیات غټ دی. اوس مونږه څلورم هنګر کې راغلو اور دا چې دی کنه ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ ګیلری ده. دلته کې به چې کوم مخکې زمانې کې به ریسرچ کولو دلته هغه څیزونه دي. دا یو ډیر زیات غټ جهاز دی. مونږه به اوس د دې جهاز دننه ځو. Space Station Robotic is a larger version of the arm of a space shuttle and is used to move equipment and hardware around outside. دلته سوشل ډسټنس والا نشانونه لګولي دي چې 6 فټ لرې به یو ځای نه بل ځای خلک ودرېږي. دا چې کوم دی که نه دا سپیس والا دی. دا وګوره هغه ډمي ځوړنده ده نو دا سپیس والا څیزونه دي. دا چې کوم جهاز ته موږ راغلي یو دا چې دی که نه پایلټس پکې ناست دي خو دا اصلي نه دي. دا خو خالي نقلي دي. دا تاسو وګورئ دننه. Once you get into that corner over here and look back this way, you see the toilet. And what I want you, the toilet seat is contoured and has a real small hole if you look at it. And so they actually train how to sit on it just right. But I want you to look down here, you see the foot pads. So they float around in here and their foot pads, they tie their feet down first. And so they're stable. They take the handlebars and sit down, and then once they're in the right position, they turn the vacuum on and need a partial or full seal to go up to the toilet seat. That will totally float away from the body into a sack, which is freeze-dried. If you put a solid, it would be a projectile going through space at 17,000 miles per hour. How many thousand miles? 70? 17,000 miles per hour to stay in orbit. Wow. Yeah. Okay. Just the simple things, it's the yellow patches, the blue patches are Velcro. So it's, I call it a $10 fix on a $1 billion airplane. The pencils, the radio, everything stuck up there, take it out, put it back up. And they slip on the wall and stick it back.
टाइम ख़त्म शो द माजदीगर 15 बजे टाइम दे और मूंग उस वापस ځو ما ته ډېر زیات خوند راکړو دې میوزیم امید لرم چې تاسو ته ډېر خوند درکړی وي نو زما ویډیو لایک کړئ شیر کړئ اور زما چینل سبسکرایب کړئ